الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، وحفظناها من كل شيطان رجيم. دا سورة حجر 16 او 17 نمبر آیتونه دي. دی آیاتونو کی دا اللہ دا قدرت او دا وحدانیت او دا اللہ دا صنعت کاریگری بیان. اہل مکہ چی کمو مشرکین مکہ دوی ویل چی تأتی باللہ والملائکة قبیلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبی ویل چی فرشتے را کوزی کرد اسمانا چی منگی اگورو نو بیا با منگی مان راو. اللہ فرمائی جن د فرشتو درا کوزیدو ضرورت شتا او نه ستاسو د برخطو ضرورت شتا که خبر منی چرت ایمان راوړی نو د ایمان راوړو لپاره د الله د قدرت وحدانیت نخي نور یم ډیر. غدا چې تاسو اسمان ته وګورئ زمکې ته وګورئ چې د الله د صنعت او د وحدانیت څومره لویه لویه نخي دي. ولقد جعلنا في السماء، لوی تحقیق سره ما پیدا کړی دی کنه فی السماء اسمان کی کنه بروجا لوی لوی ستوری کنه بڑے بڑے سیارات لوی لوی ستوری میں پیدا کری دی کنا وزیناها للناظرین. اسمان میں اللہ وی
ښکلی کړی ده ښایسته کړی مې ده که نه پنور سره سپوږمۍ سره ستوریو سره که نه للناظرین د کتونکو لپاره چې څوک ورته ګوري د عبرت په نظر سره او چې څوک د عبرت په نظر داسې اسمان ته وګوري نو اسمان د خدای څومره لوی مخلوق ده بیا که دا سپوږمۍ نه وای شپه کې دا ستوري نه وای توره شپه به وای اوس ته د سپوږمۍ نظام ته وګوره د ستورو نظام ته وګوره بیا ورځ کې د انور نظام ته وګوره نن ور چرته خراب شوی ده نه سپوږمۍ خرابه شوې ده نه ستوري خراب شوي دي نه کار پرې ایښی ده دنیا کې چې کوم ملک ځان ته ترقي یافته ملک وایي دغه ملک بجلی نظام کله معطل شي خراب شي که خراب نشي هم چې میاشت تېرېږي دومره غټ بیل در پسې راشي یو دې پنکه لګولې وي یو دوه بلپونه وي کور دې د کرایي بیل در پسې 15-20 هزار راشي که بیل جمع نه کړې بیا در پسې راشي بجلی در نه کټ کړي دا د بنده جوړ شوی نظام او نعمت ده په ټینشن کې چې دا بیل به زه څنګه ډکوم چې د کم وخت نه الله کائنات پیدا کړی دي اسمانونه پیدا کړی دي د هغه وخت نه نور په خپل وخت باندې راخیږي په خپل وخت باندې پریوزي سپوږمۍ هم داسې د ستوري هم داسې دي نه چرته د نور بیل در پسې راغلی ده نه د سپوږمۍ در پسې راغلی ده نه د ستوري در پسې راغلی دا د خدای څومره لوی انعامات دي بیل نه در پسې راځي د انور او سپوږمۍ ستورو دا بیل به بیا میدان حشر کې در پسې راشي دنیا کې نه راځي میدان حشر کې به بیا دا بیل در پسې راشي هغه به څنګه راشي ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله وی بیا په هغه ورځ د قیامت باندې
ستاسو نه به ضرور تپوس وکړی شي ستاسو نه به تپوس کیدای شي عن النعیم د نعمتونو بارکه او بندا د سپوږمۍ شکر دې څنګه ادا کړو د انوار لوی نعمت د دې شکر دې څنګه ادا کړو د ستوریو شکر دې ادا کړو کنه د اسمان شکر دې ادا کړو کنه دا نعمتونه می در کړو کنه د دې نعمتونو شکر تا ادا کړو کنه ځکه بندت می پیدا کړی عبادت نور می ټول دې پیدا کړی ستا خدمت ټول کائنات ستا خدمت کې لګیا دي بندا او ته د عبادت لپاره عبادت دې کړی کنه وما بكم من نعمة فمن الله او بندگانو چې څومره نعمتونه تاسو سره دي کنه دا ټول علاوه زما د طرف نه دي کنه ولقد جعلنا في السماء بروجا لوی تحقیق سره ما اسمان کی پیدا کړی دی کنا بروج منا لوی لوی ستوری کنا وزیناها للناظرین د اسمان می خایسته کړی دا لاوی د سپوږمۍ نور ستورو په ذریعه باندې للناظرین د کتونکو لپاره چې څوک ورته ګوري کنه د نور نظام ته سپوږمۍ نظام ته ستوریو نظام ته چې داسې څوک وګوري هغه ترنه عبرت والی چې د عبرت په نظر ورته ګوري کنه عبرت ترنه والی چې د چا عقل سلیم وي عقل یې بیمار نه وي عقل یې جوړ وي اسمان ته سپوږمۍ ته ستورو ته داسې ګوري ورته ګوري بس عبرت دا والی چې یو وړوکی شی هم بغیر د کاریګر نه بغیر د مستری نه یو وړوکی شی هم نه جوړیږي دا وړوکی غوندې ډیکس ده کنه دا هم بغیر د ترکان نه د مستری نه بغیر نه جوړیږي خدای دا دومره لوی نظام چې دا خو هم څوک مستری لري کنه د دې خو هم څوک شته داسې ذات شته چې دا نظام یې پیدا کړی دی ډایرک ایمان راوړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتے ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتے یہ کارخانہ تو نے کبرائی گا بنایا آبی روا کے اندر مچھلی بنائے تو نے آبی روا کے اندر مچھلی بنائی تو نے اور مچھلی کی تہرنے کو آبی روا بنایا او خدایا کائنات کی چرش تگورما ستا وحدانیت ستا یوالی قل هو الله احد وإلهكم إله واحد
د عرش نستا وحدانیت را تخکاری خدای دا د کائناتو کارخانه دا عبستان دا پیدا کړی کنه که یو مچھلی د اوبو نه راوځي کنه او انسان ته ووایي بالفرض چې انسانه ته ما سره سمندر ته ډوب شه کنه ته حریص یې مال دولت دې خوښ ده سمندر کې به زه ډېر غمي قیمتي غمي ملغرې دې درته راغونډې کړمه انسانه تا ته بهتر انسان هغه مچھلي ته وایي چې نه سمندر ته د ګډېدو سره سره زما مرګ ده بس مړ کېږم که بالفرض یو انسان مایانو ته ووایي مچھلي ته ووایي چې مچھلي ته د دې سمندر نه راوځه دې اوچې ځمکې ته راشه دلته غوښې هم شته میوې هم شته قسم قسم شیان دي مور بشي واپس په سمندر ته ډوب شي مچھلي به وایي چې نه انسانه اوچې ځمکې ته د تلو سره سره به زه مړه شم اوس دغه مایانو لپاره کبانو لپاره سمندر اوبه چا ګلې ګلزار ګرځولي د انسان لپاره دا اوچه ځمکه چا ګلې گلزار ګرځولې ده مولانا فرمای چې ګرچې در خشکی هزار رنگ هست گرچه در خشکی هزاران رنگ هست ماهیان را بایب و ست جنگ هست ماهیان را بایب و ست جنگ هست مولا روم فرمائی اگرچه اوچ ازمکه کی فزرگونو رنگونه دی رنگارنگ شیان دی لیکن د دریاب د سمندر کبان اوچی تنرازی د اوچی سری دشمنی دکنه انسان سمندر تنورزی د سمندر سری دشمنی دکنه انسان که سمندر تورشی پلس پنځلس منټه کې بدای مړشي مچھلی کدی اوچ ځمکې ته راشي او 5 منټه کې به مړشي هغه اوبه سمندر د کبانو لپاره چا ګل ګلزار جوړ کړی ده د انسان لپاره دا اوچ ځمکه چا ګل ګلزار ګرځولې ده جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله چې کوم مخلوقات پیدا کړي دي که انسان یو مخلوق پیری دوم مخلوق مارغان دریم مخلوق جانور څلورم مخلوق دغه شان مخلوقات چې الله پیدا کړي دي زر مخلوقات الله پیدا کړي دي هزار کی 400 مخلوقات دا په اوچ باندې دي په اوچ باندې ژوند تیری او 600 مخلوقات چې دي دا سمندر کې دي اوبو کې دي د اوبو مخلوقات 600 دي مون خو صرف دا 2-3 پیژنو کبان پیژنو او چندخ پیژنو دا مگرمچ مون په کلیو کې نه پیژندای دلته دا کراچي کې مو پیژن نور نه پیژنو 600 مخلوقات سمندر کی دی او 400 مخلوقات پا دی اوچ ازمک دی دا نظام چا جوړ کړی اسمان ته وګوره ستوریو ته وګوره انسان سپوږمۍ ته وګوره نور ته وګوره دا ټول علاوه زما په وحدانیت باندې دال دی ټولو نه زما توحید ښکاري انسانه ته زما شه دا ټول ستا دي
ولقد جعلنا تحقیق سره لوی ما پیدا کړی دی فی السماء اسمان کې بروجا لوی لوی ستوري واړه هم وزیناها د اسمان لوی ما ښایسته کړی ده للناظرین د کتونکو لپاره چې څوک اسمان ته داسې ګوري د عبرت په نظر ورته ګوري هغه عبرت والے ډارګ د خدای وحدانیت یې دل دماغ کې راشي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.